بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هر مشکل لپاره، د هر حاجت لپاره، د چا چې څه قسمه مشکلات دي، څه قسمه حاجات دي، چا باندې قرضونه دي، څوک بیمار دی، د چا روزګار نشته دی، د دې لپاره یو بهترین او اسانه وظیفه او د ویلو مقدار یې انتهایی کم، ډیر کم مقدار کې ویل پکار دي او خدای پاک په حاجتونو او مشکلات پوره کوي. وظیفه داسې ده: یا فتاح یا کریم یا حل المشکلات، یا فتاح یا کریم یا حل المشکلات. دا وظیفه چې څوک د زړه په اخلاص سره وکړي، دا بهترین کلمات دي، بهترین کلمات دي. کلماتو له سوچو کا: یا فتاح راست کھولنے والا، لار کولا وہن کے، یا کریم ډیر زیات کرم او عطا کون کے. د چا چې څه قسمه لارې بندي، مخې بندي، مشکلات دي، حاجتونه خدای پاک په د باندې خپل رحم کوي، کرم به کوي، عطاګانې به ور باندې کوي او تمام تر مشکلات او حاجات به الله پاک پوره کوي. نو دې ډېر بهترین کلمات دي، خو چې د زړه د کومې نه وویل شي، د زړه په اخلاص سره وویل شي، د زړه په اخلاص سره، نو انشاءالله العزیز تمام تر حاجات به د الله پاک پوره کوي، تمام تر حاجتونه به د خدای پاک پوره کوي او مشکلات به د خدای پاک حل کوي. نو دغه وظیفه داسې روزانه 105 پیرې کول پکار دي، هر ورځ 105 پیرې دا وظیفه کول پکار دي. یا فتاح یا کریم یا حل المشکلات. روزانه یو ټیم ولا مقرر کا، سحر کې وایا یا ماسپښین کې وایا یا مازدیګر کې وایا یا ماسخوتن کې وایا، چې هر څه ټیم کې وي یو ټیم ولا مقرر کا او په اخلاص سره دا وظیفه شروع کا. خو داسې ټیم کې وایا چې دغه وخت کې تاسو سره بل څوک نه، چې بس ته او ستار ربي، او دا کلمات وایو په زړه کې، دا خبر په زړه کې دا راوله چې خدایا زما بل در نشته دی، ته زمونږ رب یې، ته زمونږ خالق یې، خدای زما دا مشکل حل کې، خدای زما دا حاجت پوره کې. څه قسمه حاجت دي، څه قسمه مشکل دي، خدای پاک ته سوال وکوي، خدایا مشکلات ته ختمي، خدای حاجتونه ته پوره کې. چې تا سره بل څوک درېمګړی نه، ته او بس یو الله یې، ابدي ویني، خدای پاک به دې ویني. او دغه وظیفه شروع کا، دا کلمات شروع کا، بهترین کلمات دي، بهترین. انشاءالله العزیز د یو هفتې نه والې تر 40 ورځو پورې دا وظیفه وکړه، ته بیا تماشه کوه. انشاءالله هر قسم مشکل به د خدای پاک حل کړي، هر قسم حاجت به د الله پاک پوره کړي انشاءالله العزیز. خدای پاک دې زموږ او ستاسو تمام تر حاجات د خپل در نه پوره کړي، زموږ او ستاسو تمام تر مشکلات د خدای پاک حل کړي.